او دا هلاکو خان دا ډېر ظالم و ظالم چې کله په بغداد کې د په معتصم بالله باندې حمله وکړه که نه مسلمانانو چې کوم خلیفه و په بغداد کې به د حمله وکړه د معتصم بالله قرآن ته ناست و تلاوت یې کو او پیغله لور یې ورسره په خوا کې ناسته وه نو چې لومبې غشی وچلو نو د هغه لور پرې ولګېده پیغله لور یې وه د هغې نه د یې وینو داسې د پوارو په شان دارې شروع کړي په هغې ځای باندې شهیده شو او راغې بیا د ده نه یې سر قلم کو د معتصم بالله نه د قرآن د پاسه د ده نه یې سر قلم او چې کله بیا د ده د کور زنانه به وستې که نه چې پای کې د ده خپله ښځه هم وه د معتصم بالله چې کومه ملکه وه د بادشاه چې کومه ښځه وه دا یې به وسته نو دې ظالمانو به د مسلمانانو ښځې ګرفتارې کړي وینځې به یې ترې جوړې کړی بیا به یې د هغې عزتونه هم خرابول نو چې کله دا به وسته که نه نو د معتصم بالله دې ښځې خپلې وینځې ته په غوږ کې یوه خبره وکړه نو هغې وینځې ورته وي ټیک ده ټیک ده نو چې هغې ورته وي ټیک ده سر یې وړکو که نه نو دا خوشحاله شوه خوشحاله شوه اوس چا ته پته نه لګي چې دوی څه خبرې وکړې چې کله دوی د دې هلاکو خان عدالت ته حاضرې کړي او هغه ناست دی دوی ورته مخامخ ودرولې چې مخامخ یې ورته ودرولې د هغه د کور زنانه هم وې او د هغه چې کومه تورې وې نیزې وې کومه اسلحه پرته وه هغه یې سره هم خواته کېښوده پوجیانو وی حضرت دا د هغه د کور ښځې دي دا مې تا له وینځې راوستې دا ځان له وینځې کا او دا د معتصم بالله اسلحه ده دا هم په مالي غنیمت کې واله د معتصم بالله چې کومه ښځه وه که نه دې د هلاکو خان ته وی ای ظالم بادشاه ای جابره ای ظالمه یو خبره یاد وساته زما د خاوند دا کومه اسلحه چې پرته ده د خلیفه چې کومه اسلحه پرته ده یاد وساته ګورې دا در هغې پورې زخم نه جوړوي تر څو پورې چې لومبې ګزار پې هغه نه وکړی په دې چې به معتصم بالله تر څو پورې حمله نه وکړي که نه نو دا غوڅول نه کوي یا سیدې راوړي دا اسلحې ځان ته به یې کېده خو ګورې دا غوڅول نه کوي هغه وی ښه دا څنګه اسلحه ده چې غوڅول نه کوي وی تجربه درته پرې وکړم د معتصم بالله دې ښځې څه وي تجربه پرې درته وکړم هلاکو خان په خندا شو وکړه پرې تجربه ځه جو خپلې وینځې له توره راواغسته او خپلې وینځې له یې ورکړه وی دا واله او چې وینځې توره تاو کړه او د دې ښځې له یې راپرېښوده چې په منځ یې دوه ټوټې کړه دوه ټوټې کړه دا یې دا وینځه پوه کړې وه چې ګوره زه د بادشاه ښځه یم او زه مسلمانه یم ما قتل که خو د دې ظالمانو له مې ورنه کړي چې دوی زما د عزت سره لبې وکړي زما د عزت سره لبې وکړي چې هغې توره اوچته کړه دې له یې راپرېښوده دا دوه ټوټې شوه هلاکو خان خو پوه شو چې دا خو یې را سره چل وکړو دا خو ځان مړ کو خو زما بې عزتۍ له ځان رانه کو خو په لاس باندې بیا سرانه له او دې بیا مړ شوی څنګه وګوره ظالمانو انجام الله تبارک وتعالی ډېر بد کوي ښه یاد وساتئ او نمرود الله تبارک وتعالی په څه مردار کړی و په ماشي باندې چې کوم انسان ډېر زیات تکبر کوي ډېر زیات تکبر کوي که نه الله تبارک وتعالی د هغه مرګ هم داسې کوي چې د خلکو په نظر کې ډېر رسوا شي نمرود د خدای تاوانه وکړی دې نه بل غټ تکبر کیدی شي وي زه وی رب یم نو الله تبارک وتعالی علماء لیکلي هغه ماشی هم وي ګوډو ماشی هم څه الله تبارک وتعالی ښودله چې زما په مخ کې باندې ستا دا حیثیت دی کم تکبر کوي هغه ماشی هم علماء لیکلي ګوډو مزغو ته ننوته او بس یې سر راوس وخی نو دا هلاکو خان چې دی که نه د ده سره مسلمانان قیدیان و قیدیان نو ده ځان له راویستلو خپل فوج ورسره دی او دی د خپل فوج نه مخکې ناست دی په اس باندې د مسلمانانو 3 صفونه یې ځان ته روغ کړه داسې 3 صفونه او د ده چې کوم جلادانو که نه سرونه چې به یې د خلکو نه والو هغه ټول روغوښتل زه به درته ګورم د یو نه سر وښی د مسلمانانو 3 صفونه یې ځان ته جوړ کړو نو د ده چې کوم جلادانو هغه شروع شو د یو مسلمان نه به یې سر و په صفونو باندې شروع شو لومبي صف یې شروع وکړه نو په دې کې یو بوډا سپین ږیری و د مسلمانانو په صف کې یو بوډا سپین ږیری و نو چې دوی په لومبي صف شروع کړه که نه نو هغه غلی غونته د لومبي صف نه دویم صف ته شاته شو او دوی لګیا دي د مسلمانانو سرونه ویې دا ویلي دا وی ملک تک سور دی چې لومبی صف ختم شو په دویم صف باندې شروع کړه د مسلمانانو اوس هلاکو خان چې دی که نه د ده نظر اوس په دې بوډا باندې دی په دې سپین ږیري باندې دی چې د لومبي صف نه خو دویم ته وتښتېد خو جوړ کې دی څه کې د مرګ نه څومره یېرېږي چې کله په دویم صف هغې شروع کړه که نه نو چې ده ته رارسېده نو دی غلی دریم صف ته شو اوس دریم خو اخري صف و که نه نو چې دویم ختم شو که نه نو په دریم صف یې شروع کړه په سوونو مسلمانان یې شهیدان کړو نو چې په دریم صف یې شروع کړه نو چې ده ته جلاد رانږدې شو په دې توره واړوله هلاکو خان په اس ناست دی چغې ووهله ویې بس ودرېږه ګزار ونه کړي
چې هغه ودرېدو وایي دا بوډا ماله راوغواړه دګو بوډا یې راوغوښتو وایي ما تا ته خیال دی د ړومبي صف نه دویم ته وتښتېدي د مرګ نه ویرېدې د دویم نه دریم ته وتښتېدي ای بوډا وایه راته چې اوس په چېرته تښتې د دریم نه خو شاته بل صف نشته نو اوس په چېرته تښتې تا به اوس زما نه څوک بچ کړي دا راته ووایه د هغې سپینګري د خولې نه ورته ووتل وی الله څوک به نه بچ کړي الله دا لفظ الله نه دی دا ډېر دروند لفظ دی دا تر کافر په مخ کې وویته تر کافر په مخ کې ناره تکبیر الله اکبر آواز وکړه د کافر په مخ کې تر الله اکبر آواز وکړه لرزه پرې راځي دا آواز ګورې په کافرو ډېر دروند لګي ښه ډېر دروند پرې لګي او ما یې په خپله تجربه کړې ده چې الله اکبر دا به ډېر دروند لګي هغه مظاهره نه وه مخکې وخت کې نو چې هغې الله اکبر وي الله څوک به دې رانه بچ کړي نو هغې بوډا وي الله بس د ده په لاس کې ګروز و په اس باندې ناست دی شاته د فوجونه دی ګروز ته ښکته ورتاو شو هلاکوهن نه ګروز و ښکته ورتاو شو چې د ښکته ورتاو شو د دا یو خپه د رکاب نه راویستله د اس د رکاب نه او دا یو په رکاب کې پرته وه او داسې ښکته شو چې دا ګروز راوچت کړي نو چې ګروز یې راوچتاو نو دی راواختېدو بس راواختېدو نو چې راتاو شو نو اس وتړېد اس وتړېد او یو خپه یې په رکاب کې پاتې شوله د زین په رکاب کې یو خپه پاتې شو اس وتړېد جو اس منډې کړې اس منډې کړې هلاکو خان پسې راښکت شي پوج پسې دی خو اس په غرونو او په ګټو دانو چې خلک رسېدو د هلاکو خان نه سرمن اومتې وه مردار شوی و پوجیان چې د هغې بوډا خواله راله بوډا ته یې وکتل پوجیانو ترې منډې کړې هغه ته هم تښتېدله دا خو ډېر دغه سړی دی نو الله تبارک وتعالی بیا په داسې مرګ باندې مردار کړی دی ښه داسې ظلم ښه شی نه دی د ظلم نه ځان بچ کول پکار دی د ظلم نه ځان